बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. زمونږ نن عنوانات او ټاپکس دي. انټنټ د موست امپورټنت ټاپک، څنګه کولی شو چې له یو اکټیویټي نه بل اکټیویټي ته لاړ شو، او یا هم څنګه کولی شو چې یو اکټیویټي نه ډیټا بل اکټیویټي ته ولېږو. حالانکه انټنټ کې خبرې ډېرې دي. انټنټ بیا فردر دوه ټایپس لري، ایکسپلیسټ او امپلیسټ انټنټ، خو فی الحال د وخت د کمبود په اساس له هغې څخه تېرېږو. زموږ چې کوم مربوط دي نو په دغه باندې کار کوو. بل الرټ ډایالاګ دی موږ سره. الرټ ډایالاګ یو ډایالاګ چې موږ ته یو الرټ میسج چې موږ ته شو کېږي، موږ ته چې بیا کوم آپشن راکوي، پازیټیو میسج یا نیګیټیو میسج، د هغې باندې کار کوو. او بل موږ سره مینیوز دي، آپشن مینیوز دي، پاپ اپ مینیوز دي او کنټیکس مینیوز دي. نو راځو نن په دې باندې کار کوو. فرسٹ اف آل زه راځم په انټنټ باندې کار کوم. دا ما سره زما د پروجیکټ اولنۍ مین اکټیویټي ده. زه دوه اکټیویټیانې جوړوم او له یو اکټیویټي نه بل اکټیویټي ته موف کېږم. دا ما سره شوه. مثال په ډول باندې فرسټ اکټیویټي، او دا ما سره یو بټن ده. زه دلته لیکم چې موو ټو سیکنډ اکټیویټي، او د دې ما سره آی ډي شوه بټن بیټین سیکنډ. اوکې، زه راځم یو بل اکټیویټي جوړم. څنګه بل اکټیویټي جوړو؟ تاسو کولی شئ چې دلته هم لیاوټ څخه هم جوړ کړئ او یا هم له دې ځای څخه جوړولی شئ. اوس راځم یو بل اکټیویټي جوړم. لیاوټ کلیک کړئ، نیو، دلته راشئ اکټیویټي، او دلته تاسو چې کوم اکټیویټي خوښوئ هماغه اکټیویټي سلیکټ کړئ. خو زه امټي اکټیویټي سلیکټ کوم او دلته ورته نوم ورکوم چې سیکنډ اکټیویټي، او دا به تاسو سره د لیاوټ نیم راشي. فینش کړئ. دا موږ سره سیکنډ اکټیویټي شو. دویم اکټیویټي شوه. زه دلته هم ټیکسټ ویو راخلم. او د دې ټیکسټ ویو ټیکسټ سایز 40 او ټیکسټ پر دې شي موږ سره سیکنډ اکټیویټي. اوکې، ها نو موږ سره دوه اکټیویټیانې شو، یو مین اکټیویټي او بل موږ سره سیکنډ اکټیویټي دی. د دې نیم چینج نه شو لکه چې سیکنډ اکټیویټي. اوکې، او آی ډي لا فی الحال دې ضرور نه ده. زه راځم مین اکټیویټي ده، او کومه بټنه چې ما په مین اکټیویټي کې اخیستې دی دا یو ځل چې په دې کلیک شي نو بل اکټیویټي ته لاړ شي. نو د دې مین اکټیویټي کې یو بټن اخلم او همدغه بټن د دې ځای کې ریفرنس د دې ورکوم بیټین سیکنډ. ښه، اوس د دې کلیک لیسنر اخلم، سیټ آن. اوکې، دا ځکه نه اخلي، دلته مونږه بټن. اوکې، ډاټ سیټ آن click listener, new view on click listener.
نو کله چې د دې بټن کلیک ایونت وي نو تاسو دلته څه وکړئ انټنټ واخلئ انټنټ کلاس ابجیکټ واخلئ انټنټ آی په نوم مثال زه اخلم نیو انټنټ دلته به تاسو نه د اکټیویټي کنټیکس غواړي نو مین اکټیویټي ډاټ دیس کاما او کم اکټیویټي ته چې تاسو ځئ د هغې اکټیویټي نیم نو هغه موږ سره کوم یو دی سیکنډ اکټیویټي د جاوا کلاس نو ولیکئ چې سیکنډ اکټیویټي ډاټ کلاس له هغې نه وروسته به تاسو څه وکئ سټارټ اکټیویټي او دې فنکشن ته به د آی پاس کړئ Control save. Let's run this application. نو دا موږ سره فرست اکټیویټي ده کله چې زه په دې باندې کلیک کوم نو زه باید کوم اکټیویټي ته لاړ شم سیکنډ اکټیویټي ته نو دا موږ سره څه شوه سیکنډ اکټیویټي شوه نو دا خو انټنټ په واسطه باندې موږ یو اکټیویټي نه بل اکټیویټي ته لاړو زه غواړم چې د دې اکټیویټي نه ډیټا هم بل اکټیویټي ته ولېږم نو راځم مین اکټیویټي ته دلته زه غواړم چې ډیټا هم دویم اکټیویټي ته ولېږم نو هغې دپاره تاسو څه کولی شئ تاسو کوم انټنټ آبجیکټ چې اخیستی دی دلته به تاسو ولیکئ چې پوټ ایکسټرا نو بیا تاسو خپل خوښه چې تاسو سټرینګ ډیټا لګئ که انټیجر ډیټا لګئ بایټ لګئ فلوټ ډبل هر یو لانګ ډیټا هر یو چې لګئ تاسو کولی شئ مثال زه اخلم چې سټرینګ ډیټا زه لګم او دلته زه د هغې نوم ورکوم مثال په ډول باندې چې هر یو نیم ورکوئ زه ورته نیم ورکوم چې مثال په ډول باندې نیم یو نوم لګم بل ځای ته دا به موږ سره د هغه کی نیم شي کومه ویلیو چې موږ لیکو هغه به موږ سره په څه کې پرته وي په نیم کې پرته وي اوس چې کومه ویلیو تاسو لیکئ هغه ویلیو ولیکئ مثال زه لیکم چې رفیع الله ما کوم نوم چې دی دا به څه کې پروت وي په ده کې پروت وي او دا به د انټنټ په واسطه باندې دې اکټیویټي ته دویم اکټیویټي ته لاړ شي نیکسټ دلته چې کله راغلی نو دلته به تاسو څه وکئ هغه کوم انکریټ میتھډ چې دغه هغه د سیکنډ اکټیویټي چې کوم انکریټ میتھډ دی نو فرست چې دا انکریټ میتھډ کال کیږي نو په همدغه وخت کې دی هغه انټنټ هم وګوري صحیح دی نو زه راځم دلته یو بنډل اخلم په نوم باندې دی مثال ایکسټرا چې موږ سره څه دی نو هغه کې څه اچوم ګیټ انټنټ ډاټ ګیټ ایکسټراز انټنټ کې چې کوم ایکسټرا موږ سره څه شی راغلی هغه موږ ټول څه شي کې پراته وي موږ سره په ایکسټرا کې پراته وي چې دې ټایپ څه دی بنډل دی دلته زه راځم اف ایکسټرا دا ماته سره ایکول ټو نل نه وي مطلب چې ډیټا پکې موجوده وي نو بیا ما سره څه کار وکړه دلته راشه ښکته نو اوس به دلته زه د یو سټرینګ ویریبل واخلم ګیټ انټنټ ډیټا ما سره دا ویریبل شو او زه غواړم چې په همدغه ویریبل کې له هغه نه ډیټا راواخلم کوم چې ما سره په ایکسټرا کې پرته دی بنډل کې نو ایکسټرا ډاټ ګیټ extra dot get string ځکه موږ سره هغه string کې دی او په کوم نوم باندې موږ سره name باندې په نوم باندې موږ سره د مین اکټیویټي نه یو څه ویلیو راغله چې هغه ویلیو څه شی دی رفیع الله نو اوس دا موږ سره ویلیو په څه کې پرته ده په get intent data کې پرته ده زه وایم چې په سیکنډ اکټیویټي کې موږ سره دا کوم یو دا موجود دی د لیکل سیکنډ اکټیویټي نو په همدغه باندې ما سره دغه رالیږل شوی ډیټا شو کی نو یا مطلب ټوست میسج کړي شو کی زه به راشم ټوست میسج به واخلم ټوست ډاټ میک ټیکس سیکنډ اکټیویټي ډاټ دیس هغې نه وروسته ولیکم چې انټنټ ډیټا is کومه ده موږ سره انټنټ ډیټا get
د ویریبل کې چې موږ سره پرته ده get intent data یعنی په دغه ویریبل کې چې موږ سره پرته ده دا دې شو شي کاما toast dot length او هغې نه وروسته dot show control save او اوس به دا اپلیکیشن رن کړو اوکې ماشین لږ سلو شو نو زه چې اوس په دې باندې کلیک کوم او انټنټ سره سره به یو ډیټا هم څه کې ولیږي په دې کلیک کوم اوکې دلته که تاسو ګورئ په دې ټوست میسج کې موږ ته هغه ډیټا شو کړه زه بیک راځم او په دې کلیک کوم نو intent data is refuel هغه refuel دی بل اکټیویټي ته راغی او دلته څه شو موږ سره شو شولو نو دا موږ سره intent او څنګه intent په واسطه باندې یو اکټیویټي نه بل اکټیویټي ته ځو یا هم یو اکټیویټي نه بل اکټیویټي ته ډیټا لیږو نیکسټ موږ سره چې دی alert dialog دی نو alert dialog باندې راځو کار کوو زه راځم پروجیکټ ته او دلته ما سره مین اکټیویټي دا خو ما سره یو بټن ده چې بلې اکټیویټي ته ځي زه راځم یو بله بټن اخلم چې په هغې باندې کلیک کړم ماته یو الرټ ډایلاګ شو شي دا به ما سره یو بله بټن شي او د دې بټن ټکسټ زه لیکم چې مثال په ډول باندې ډیلیټ او د دې آی ډي ما سره شوه بټن ډیلیټ مین اکټیویټي ته راشئ دلته یو بله بټن هم واخلئ بټن ډیلیټ اوکې مثال په ډول باندې یو څه شی ډیلیټ کوم نو په دې بټن باندې ما کلیک وکړه یا مثال په ډول باندې ما په کوم یو بل ویو باندې کنټرول باندې کلیک وکړای په یو آیټم باندې ما کلیک وکړ خو خامخا به تاسو یو ایونټ خو اخلئ ما دلته صرف یو بټن ایونټ واخیسته نو زه btn delete dot set on click listener کلیک ایونټ مې واخیسته د بټنې نو زه هم چې کله په دې بټنې باندې کلیک شي نو ماته یو الرټ ډایلاګ شو شي alert dialog په څنګه شو کیږي تاسو به راشئ alert dialog dot builder او دلته به alert dialog ته نوم ورکئ مثال al new alert dialog builder او دلته به تاسو نه څه غواړي main activity dot this context او هغې وروسته اوس دغه کوم الرټ ډایلاګ چې موږ سره موجود دی سیټ ټایټل زه ورته یو ټایټل سیټ کوم مثال په ډول باندې زه ورته وایم چې delete item بل زه ورته وایم چې مثال یو میسیج هم ورته سیټ کړه چې are you sure to delete this item مثال یو پوښتنه شوه نو دلته به تاسو نه دوه اپشنې پازیټیو میسیج هم درکولی شي او نیګیټیو میسیج هم درکولی شي یعنی are you sure you want to delete this item ته به یا اوکې کوي یا به کینسل کوي که نه نو هغې لپاره اوکې مطلب پازیټیو میسیج او نیګیټیو میسیج نه مطلب دا چې یا کینسل یا وغیره هر څه چې تاسو کوئ نو زه ورته وایم چې al alert dialog dot positive button positive button دی ما سرچ شي درته وایم چې yes او هغې نه وروسته د همدغه yes click listener on click listener یو شو
یعنی یس بټن به وي موږ سره هغې به کلیک لیست نه راځي او د هغې نه وروسته al.set negative button negative button زه ته چې نو دا ورته واخله او بل د همدغه نو بټن بیا on click listener نو ما سره دوه بټن شوي یو yes او بل no په yes کې زه ورته وایم چې مثال لکه چې ما په yes کلیک کړ نو ما ته دی وکړي چې item deleted دا میسیج زه په یو ټوسټ شکل کې شو کوم dot make text main activity یا simple this also ولیکم چې item is deleted او toast short या मतलब long dot show اوکے نو دا با سره یو ټوست شو چې کله اوکے باندې کلیک شي یعنی پازیټیو بټن باندې کلیک شي نو بیا ولیکل شي چې item is deleted کچې ته په نیگیټیو بټن باندې کلیک شي ورته ولیکي چې item is not deleted کاما ورکړئ له دې نه وروسته تاسو چې کوئ دا کوم الرټ ډایلاګ چې موږ سره دی al.show دا به څه کوي شو کیو کنټرول سے لیټس رن اٹ اوکې زه په دې باندې کلیک کوم نو دا د موږ سره یو الرټ ډایلاګ دا هغه ټایټل دی او are you sure you want to delete this item نو موږ سره دوه خبرې شو یو yes یو نو که نو کلیک کې مطلب آیټم نه ډیل کې نیگیټیو بټن موږ سره دا yes موږ سره پازیټیو بټن مثال په ډول باندې راځم په yes کلیک کوم نو ما سره په ټوست کې څه میسج راځي item is deleted او که زه راشم په نو کلیک کوم no item is not deleted sorry دما ای نوٹ لیکل دی خو not deleted دا به زه دلته سم کوم کنټرول سیو او که تاسو غواړئ چې مثال په ډول باندې یو آیکن هم ورته ورکړئ نو هغه هم کولی شئ زه راځم دلته ډرایور ته رایټ کلیک کوئ یو ویکټر ریسټ زه جوړوم یو آیکن ورته برابروم او زه دلته لیکم مثال په ډول باندې مثال دی کلیک کی پدی نیکسٹ الرٹ ډیلیټ په نوم باندې موږ ساده شو فینیش دلته راشئ د میسج نه وروسته al.set icon and the will which get drawable r.drawable.alert dialog control save let's run again دا د موږ سره یو آیکن هم پکې راغی delete item are you sure you to delete this item yes or no نو دا موږ سره alert dialog next موږ سره چې د menu دی option menu pop up menu نو راځو په option menu باندې کار کوو option menu موږ سره دغه څه دی چې کوم menus موجود وي دی کې په دې پورت action bar کې نو دغه ځای کې موږ سره هغه menus راځي زه راځم activity main ته او زه غواړم چې یو action menu جوړه کړم نو first زه راځم project او دلته resource ته resource کې یو directory جوړوم چې type د هغې شی موږ سره menu وي کلیک کوي او دلته اوس په دې menu directory باندې right click کوي یو menu resource جوړ کړئ مثال درته یم چې option menu اوکې نو آپشن مینیو کې ما سره اوس د یو مینیو ده زه راځم یو څو آیټم دلته اچوم
مثال په ډول باندې داسې درې آیټم ما واخیستل دلته فرست آیټم ما سره ټیکس دې آیټم ما سره ټایټل سیټینګ دی دې آیټم ما سره ټایټل مثال په ډول باندې شیر دی همدارنګه دې آیټم ما سره چې دی ډیټیلز دا دی ما سره که تاسو ورته آیکن سیټ کوئ نو آیکن هم ورته سیټ کولی شئ مثال په ډول زه راځم د سیټینګ شیر او ډیټیل لپاره یو درې آیکن یې راخلم پروجیکټ ته راشئ د ډرایبل باندې کلیک کوئ او ویکټور ایسیټ زه راځم دلته د ډیلیټ دپاره چې ما سره همدا صحیح دی سوري ما سره ډیلیټ نشته نو زه راځم ډیټیل دی سوري ډیټیل د دې لپاره به زه یو بل آیکن واخلم مثال په ډول باندې دلته مثال دا ما واخیسته لیټ سپوز دا ما د ډیټیل دپاره واخیسته ډیټیلز آیکن او کلر د دې فی الحال بلیک کوم یا هم هغې ځای کې وایټ راځي تاسو یې کلر رښتیا وایټ کړئ اوکې دلته راشئ او کلر د دې څه کوي وایټ کوي صحیح شو نیکسټ فینش بیا ډرایبل به کلیک وکړئ دلته راشئ ویکټور ریسیټ دا ځل ورته ورکړئ چې مثال په ډول باندې سیټینګ نو د سیټینګ دپاره زه دا راخلم اوکې دلته نوم ورته ورکړئ چې سیټینګ آیکن فینش او همدارنګه یو بل جوړ کړئ چې هغه موږ سره شي شیر مثال دا شو ما سره او هلته ولیکئ چې شیر آیکن فینش او دې باندې کلیک کړئ سیټینګ آیکن ورته سیټ کوي موږ سره څه شی دی سیټینګ آیکن شو دې باندې کلیک کوئ شیر آیکن موږ سره کوم یو دی دا دی ډیټیل باندې کلیک کوئ ډیټیل آیکن موږ سره دا یو شو کنټرول سیف نو دا موږ سره یو مینیو شوه زه راځم دا مینیو په دې مین اکټیویټي کې په دې اکشن بار کې زه یم چې شو شي ما سره دلته نو دلته راشئ تاسو د آپشن مینیو ته اکټیویټي مین ته سوري او دلته یو فنکشن دی د on create option menu دا فنکشن به واخلئ on create method نه لاندې on create option menu control save وکړئ او په دې ځای کې به تاسو منګه چې کوم په ایگزیمل کې مینیو ډیزاین کړه هغه مینیو به څه کې انفلیټ کوي انفلیټ مطلب دا دی چې جوا سره به دغه ریفرنس برابر کوي که تاسو دلته فکر وکړئ منګه چې دا کوم بټن اخلو نو یو خو داسې بټن چې د ډیفالټ په ایگزیمل کې موږ سره موجود دي دې ځای کې موږ سره تیار موجود دي ډیزاین دي نو هغې لپاره بیا موږ ریفرنس څنګه لګو هغې ریفرنس داسې لګو چې فایند ویو بای آی ډي خو که چېرته موږ خپله یو اکټیویټي کې ډیزاین کړی وي نو هغه بیا موږ څه کوو انفلیټ کوو نو زه راځم دلته ورته یم چې مینیو انفلیټر is equal to new menu inflator main activity dot this context ورته ورکړئ او له هغې نه ورکړئ چې menu inflator dot inflate څه شی r dot menu dot option menu په نوم باندې چې کوم موږ جوړ کړی دی یعنې په دغه فولډر کې ډایرکټري کې چې په کوم نوم باندې موږ XML کې مینیو جوړ کړی هغه مینیو څه کا انفلیټ کړه او هلته به ولیکئ چې مینیو
control save کړئ. Let's run this application. نو دلته که تاسو وګورئ په دې ټاپ کې موږ سره هماغه مینیو راغله سیټینګ شیر ډیټیلز دا دی موږ سره لیفټ سایډ ته دې باندې تاسو کلیک کولی شئ. اوکې موږ هغه آیکن ورکړو هغه آیکن پکې دلته نه شو کېږي وای هغه آیکن په دې ځای کې شو کېږي کله موږ سره دغه مینیو چې کوم آیټم دی دا په دې اکشن بار باندې شو شي. نو زه راځم دلته د آپشن مینیو ته او دلته زه ورته لیکم چې مثال په ډول باندې شو از اکشن دلته به راشئ او تاسو به ولیکئ افروم مطلب دا چې کله سپیس وي دې ځای کې کله سپیس وي نو دا یو آیټم به دلته شو کېږي کله چې سپیس ختم شو نو بیا به څه کېږي په همدې 3 ډاټس به راځي او باقي به هلته شو کېږي. زه راځم اپلای په دې باندې کلیک کوئ دا هم افروم کوئ په دې باندې کلیک کوئ دا هم څه کوئ افروم کوئ په دې شکل باندې او کنټرول سیف. کنټرول سیف کې دا نو دلته دا شو نشول زه راځم او دې ځای کې موږ سره دا آیټم چې کوم دی دا خو زه ټول افروم کړم او دلته موږ څه کوم ځای کې مسټیک کړی دی مین اکټیویټي. اوکې دلته زه راځم چې ګیټ menu inflator control save let's run it again. نو دا د موږ سره څه کېږي دلته شو کېږي اوس که څه نو زیات شي نو بیا به څه کېږي رایټ سایډ ته هماغه 3 ډاټس راځي او بیا به دا څه کېږي موږ دلته شو کېږي. نو او یا هم تاسو کولی شئ چې بعضې ډاټس کې شو کوئ لیفټ سایډ ته او بعضې دلته په اکشن بار باندې شو کوي. نو داسې هم کولی شئ مثال زه غواړم دا ډیټیل ما سره څه شي دي دا د ما سره اکشن بار کې شو شي کنټرول سیو او رن کړئ دا به شي موږ سره ډیټیل. اوکې دا خو هم وشو موږ سره آپشن مینیو. نیکسټ موږ سره د پاپ اپ مینیو یعنې موږ په یو څه شي باندې کلیک کوو موږ ته په انټرفیس کې یو پاپ اپ مینیو خلاصه شي په هغې کې موږ سره څو آپشن یې موږ یو د هغې آپشن نه څه کوو کلیک کوو یو مینیو په شکل باندې موږ سره خلاصه شي. نو زه راځم اکټیویټي مین ډاټ XML ته دلته زه یو بله بټن اخلم دا کاپي کوم پیسټ او یو بله بټن اخلم او دلته ټیکس ورکوم مثال په ډول باندې select option او د دې ما سره ID شوه between pop up دا ما سره د ID شو. راځم دلته main activity ده او په main activity کې دا بټن زه یو بله هم اخلم between pop up په نوم باندې او همدا between د ریفرنس د XML سره لګوم چې زه غواړم چې دلته یو مینیو خلاصه شي. نو راځه یو بله مینیو ته ضرورت دی زه په دې باندې رایټ کلیک کوم نیو او د لیکم چې پاپ دا مینیو شه موږ سره او دې ځای کې زه دې مینیو ته یو څو آیټم اچوم فرست سیکنډ تھرډ فورث مثال په ډول باندې او فرست آیټم ته دلته ورکوم چې سیو مثال او دا موږ سره شو ایډیټ دا موږ سره شو ډیلیټ او دا موږ سره شو
ډیټیلز. مثال په ډول باندې دا موږ سره پاپ اپ مینیو شو او دې هر مینیو ته زه آی ډي هم ورکوم. مثال په ډول باندې د دې آی ډي ما سره شو آی ډي سیو. نیکسټ ما سره شو آی ډي ایډیټ او دا ما سره شو آی ډي ډیلیټ. دا ما سره شو آی ډي ډیټیلز. دا به سیف کړئ. دا مینیو موږ سره په څه نوم باندې شو؟ پاپ اپ مینیو باندې. راشي مین اکټیویټي ته او دلته موږ سره چې کوم بټنه ده پاپ اپ نو دې کلیک ایونت واخلئ تاسو btn pop up dot set on click listener new view on click listener. دلته دا موږ سره یو پاپ اپ مینیو ده نو زه راځم د پاپ اپ مینیو کلاس ابجیکټ اخلم. پاپ اپ مینیو pm په نوم باندې ما واخیسته is equal to new pop up menu main activity او کم ویو باندې چې موږ دا پاپ اپ مینیو شو کوو نو هغه موږ سره چې دی btn pop up. اوکې اوس زه راځم همدغه مینیو چې کومه موږ دلته جوړه کړې د پاپ اپ مینیو دا انفلیټ کومه لکه څنګه چې ما مخکې انفلیټ د څه شي وکړلو د آپشن مینیو انفلیټ مې وکړو داسې دغه شکل باندې دا هم کوم. زه راځم مینیو انفلیټر is equal to pop up یا pm dot get menu inflator او لاغې نه وروسته زه لیکم چې menu inflator dot inflate r dot menu مخکې موږ r dot id لیکو ځکه هغه defined view وه او دا موږ سره menu ده r dot menu dot pop up menu او له دې نه وروسته تاسو ورته ورکئ new pop-up menu click listener. نو دلته به زه اوس ووایم چې if item dot get item id is equal to r dot id dot id موږ سره څو id موږ سره موجود وي په دې پاپ اپ مینیو کې موږ سره id سیف موجوده ده دا یو edit the id delete id details نو موږ سره څو item موجود دي 4 item. دلته ورته وایم که چېرته هغه id سیف وه نو دا کار ته سره که یا else که چېرته موږ سره item dot get item id دا مساوي وه له id r dot id dot id edit سره مساوي وه نو دا کار ته سره که او یا هم else دا کار ته څنګه په هر حال تاسو هر څومره اخلئ نو زه غواړم چې کله په آی ډي سیف باندې کلیک وشو نو ماته دې وښایي چې په آی ډي سیف باندې کلیک شوی دی. نو راشئ هلته سمپل ټوسټ میسج راواخلئ او هغه ورباندې شو کړئ. د دې ځای نه دا ټوسټ میسج کاپي کوم کاپي او دلته راشئ دا پیسټ کړئ. دلته ورته ووایئ چې item is saved. Control save, let's run. په دې باندې کلیک کوم سیف باندې کلیک کوم نو ماته به دلته ټوس شو item is saved. نو چې په هر یو item باندې تاسو کلیک کوئ په همدغه شکل باندې item کلیک ایونټ کال کولی شئ. دغسې سیم ټو سیم موږ سره څه دی دا هم دی که په دې باندې تاسو کلیک کړئ نو دغسې تاسو item کلیک لیسنر واخلئ. دلته ما مینیو آیټم کلیک لیسنر اخیستی تاسو باید څه واخلئ
on create item click listener لکه مثال په ډول باندې دلته موږ سره ګورئ لاست کې دلته on create option menu شته خو د option menu یعنی د دغه menu click listener نشته نو تاسو هم پر اخیستلی شي on create یا مثال on option item selected on option item selected په نوم باندې تاسو فنکشن اخیستلی شي سیم ټو سیم دلته هم په هماغه شکل باندې تاسو د دې آی ډي ګیټ کولی شئ لکه څنګه چې دلته ګیټ شو نو دا موږ سره مینیوز پاپ اپ مینیو او همدارنګه آپشن مینیو کنټیکس مینیو هم سیم ټو سیم ده لکه څنګه چې موږ سره دغه پاپ اپ مینیو ده په دغه شکل باندې راځي هغه هم تر بیا ښې چارې السلام علیکم